بسم الله الرحمن الرحیم. راغلیو د اجاز خان حجرې ته. تاسو چې څنګه پته ده نو اجاز خان چې کوم دی د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لري او د ډسټرکټ چارسدې کې کابینه کې جاینټ سیکرټري. نو دنه به تپوسونه کوو. اجاز خان دا راته ووایه چې د تاسو د قومي وطن پارټۍ سره تعلق ساتئ، نو ستاسو د په دې کومه سیمه چې اوسېږئ، په دې کومه علاقه دا یونین کونسل میزاډیر کې راځي، د دې علاقې دپاره د قومي وطن پارټۍ څه خدمات دي؟ په دې راته لږ نظر واچوئ. عبادت خان خبره دا ده لکه چې وګورې یو خوا لکه چې کوم زمونږ د سرکار یو نظام دی نو هغه بنیادی چې کوم سهولتونه دي لکه هغه سړک دی، هغه بجلی ده، هغه ګیس دی، هغه اسپتال دی. نو چې تا کومه سیمه یاده کړه زما د میزاډیر، نو زما د دې کور نه بار چې ته کوم وځې نو دا سړک آفتاب خان جوړ کړی دی. دا مخامخ لین چې کوم فیډر دی د میزاډیر دا آفتاب خان کړی دی. او ګیس چې کوم دی نو هغه خو ووایه چې ضلع 400 دا کیسه کې چې دغه حیات محمد خان شیرپو بلکې دی صوبې ته روسته دی. اسپتال که بیا وګورئ دا آفتاب خان کړی دی. نو مطلب دا چانه پټ نه دي، دا صرف زه د دې میزاډیر یونین کونسل خبره کوم. بیا چې وګورئ لکه 2010 کې کوم سیلاب راغلی او د دنیا نقصان یې کړی، نو سکندر خان لګې شو بیا، او اوس چې دا کم سیلاب راغی او هغه پوسټونه جوړ کړل د مونډې نه ونیسه تر دلدار ګړی پورې، نو مطلب هغه نقصان یې دومره ونه کړ چې لکه کم یې په 2010 کې کړو. نو د قومي وطن پارټۍ به زه تاسو ته کم کم کارونه ښیم چېرې په دې ضلع 400 کې چې څونه کارونه دي ټول د قومي وطن پارټۍ او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان د شیرپو دي. او اجاز خان دویم سوال دا دی چې موجوده حالاتو د تاسو خبر یې نو د نوجوانانو دپاره څه پیغام ورکوي؟ د موجوده چې کوم نوجوانان دي دې دپاره څه پیغام ورکوي ستاسو دغه کې چې صحیح نو هغه راته ووایئ. عبادت خان خبره دا ده چې ګوره انسان الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، ٹھیک شو، دلې ذهن ورکړی دی. او دا نور چې کوم مخلوقات دي لکه موږ عالمان نورو چېرې 18,000 مخلوق دی، خو دا انسان یو پکې اشرف المخلوقات دلې ذهن ورکړی دی، به دا خپل ذهن استعمالی، ټیک شو. او د دې خپل ذهن نه به دې کار علي چېرې مطلب دا چې دا اونه دا او دا بوټي دي او دا دغه دا چا جوړ کړي؟ دا هغې رب جوړ کړي، دا اسمان دی، دا ولاړ دی. نو نوجوانانو ته خو زما دا دغه دی چېرې کم از کم لږ سوچ وکړئ، دا ټول زموږ بچي دي که نه. لکه د تنګي د 400 د دې ضلعې نوجوانانو ته خاص کر زما دا دغه دی چې ځکه چې زما په کور کې چا کار کړی دی نو هغه ما ته پته ده، نو زه سترګې ولې پټوم؟ دا زموږ بچي دي، موږ دې ته دا وایو چې تاسو راشئ، تاسو وګورئ، پوه شوې چې دا کارونه چا کړي دي. نور خلک هم رالل، نورو خلکو حکومتونه وکړل. نو زما د نوجوانانو ته دا چې بچې تاسو راغونډ شئ او جناب ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کې. په دې سیمه داسې څوک نشته چې د دې عمره کارونه چا کړي دي. ټیک ده ستاسو به خپل یو دی، خو نه ګوره دا اوټ چې دی که نه، دا اوټ دا خلک کوئی اوټ دی، خو زه دې ته وایم چې دا میډل دی، لکه میډل دی. نو میډل هغې سړي ته میلاویږي چې چا څه کارکردګي کړي. مثلا پاکستان ورلډ کپ وګټه نو هغه شی ولا ورکړه، ټیک. او که نه یو سړي یو کار نه کړی او هغه ته د چا حق دی او د چا مطلب هغه میډل ګټلی دی او هغه ته بل له ورکړې، پوه شوې. نو مطلب دا چې زه ما نوجوانانو ته دا راغی چې دا اوټ تاسو په صحیح طریقې استعمال کړئ چې د دې قام، د دې کور، د دې وطن، د دې چم دلته چې کوم کارونه دا ټول قومي وطن پارټۍ کړي دي او زموږ مشر خان کړي دي. نو زما خو نوجوانانو ته دا دغه دی چې خیر دی موبایل یې تاسو سره دي، په سترګو به پټۍ نه لګو، چېرې په سترګو نظریه بیا یو شی دی. خو زما نوجوانانو ته چې بچې راغونډ شي او د دې خپل وطن، د دې خپلې 400 پوه شوې، د دې لکه
سوچ وکړئ چې یاره دا مخکې څنګه ځي. نو زما خو نوجوانانو ته دا دغه دی چې یاره تاسو راغونډ شئ ټول او کم از کم زمونږ د قومي وطن پارټۍ دروازې تاسو ته کولو دي پوه شوې په هر فیلډ باندې چې چا مطلب دی کې میډیا سره هغه تعلق ساتي که هغه یوث سره تعلق ساتي. نو الحمدلله پرون موږ دلته کې نزار خان یو ریلی وکړه ډېر نوجوانان پکې وو. نو زما خو دغه نوجوانانو ته دغه دی چې یاره د حقیقت نه بچې سترګې ماړه وې او د خپلو مشرانو نه تپوس وکړې چې دا کارونه چا کړي، د پلار نه تپوس وکړې، د رور نه تپوس وکړې، د تره نه تپوس وکړې، موږ نه مه کوئ، په دې خپل کور کې تپوس وکړئ چې یاره دا کارونه چا کړي. نو زما خو صرف دغه نوجوانانو ته پیغام دی. ډېره مهرباني ایجاز. دا و ایجاز خان چې تاسو یې خبرې واورېدې او د نوجوانانو لپاره یو ښه پیغام ورکړو. ډېره